أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. نانی درس کی ان شاء الله العزیز سورة بقرہ رکوع نمبر 16 آیات نمبر 136 137 او 138 ویلے کیږي. دلته وصل الله جل جلاله فرمای قولوا آمنا بالله وما انزل الینا. تاسو ورته وایئ چې مونږ ایمان راوړی دی په الله باندې او هغه چې کوم مونږ ته نازل شوی په هغه کتاب. د شان نزول متعلق لیکلي د څنګه چې مخکې آیات کې تیر هم شولو چې یهود او نصارا او د هغوی په ضمن کې مشرکانو دوی به چې دی نو هغه مسلمانان ته دا خبره کوله چې کونو هودن او نصارا تاسو یهودیان شئ یا عیسایان شئ تهتدو نو تاسو په هدایت باندې شئ تاسو په سمه لار شئ. د شانتي مکې مشرکانو به خپل دعوت ورکو نو الله جل جلاله وی تاسو ورته وایئ چې مونږ ایمان راوړی په الله باندې او په هغه کتاب باندې چې کوم مونږ ته نازل شوی دی او په هغه کتاب باندې چې کوم هغه صحیفې کتابونه چې کوم ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام والاسباط او داغوی اولاد ته چې کوم کتابونه ورکړی شي په هغوی وما اوتی موسی و عیسی او کم چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام وما اوتی النبیون من ربهم او کم چې نور انبیاء علیهم السلام ته ورکړی شي دي دغه ټولو باندې زمونږ ایمان دی. لا نفرق بین احد منهم مونږ د دې په منځ کې چې دی نو هغه جداوالی مونږ د دې په منځ کې چې نو هغه څه کوو جداوالی چې دی نو هغه نه راولو تفریق فرق چې دی نو هغه پکې نه کوو. نو دا د مسلمانانو چې دی نو هغه وسیع الظرف د مسلمانانو چې دی نو هغه د کامل ایمان علامت دی. څنګه چې مخکې هم مونږ ویلو مونږ وی چې دا ټول انبیاء علیهم السلام 1,40,000 کم و بیش پیغمبران چې کم الله را لېږلي دا ټول حق او سچ دي. دغه انبیاء علیهم السلام چې الله جل جلاله صد پاسه سل کتابونه او صحیفې ورکړي دغه ټول حق او سچ دي. دا زمونږ د ایمان چې دی نو هغه جز د حصه ده. څنګه چې مونږ په ایمان مفصل کې هم وایو آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسله. مونږ چې نو ایمان راوړی په الله باندې د هغه په فرشتو باندې د الله په کتابونو باندې د الله په رسولانو باندې. صرف دومره قدر خبره ده چې د الله جل جلاله چې کوم انبیاء علیهم السلام د هغوی چې کوم کتابونه او کوم دینونه ول دا په هغه وخت کې بالکل حق او سچ ولو. انبیاء علیهم السلام دا ټول په خپل ځای باندې بالکل حق او سچ دي. البته صرف دومره ده چې وس د هغه انبیاء علیهم السلام دین چې دی نو هغه منسوخ شوی دی په دین اسلام په دین محمدیه سره. هغه کتابونه چې دی نو هغه منسوخ شوی دی چې دی نو هغه په قرآن سره. نو قرآن سره اوس هغه منسوخ شوی دی نو د هغې کتل د هغې چې دی نو هغه لوستل دا چې نو سره جایز وس نه دی. په هغې باندې عمل چې دی نو هغه اوس نشتی. لکه مشهور او معروف قصه ده حضور علیه السلام چې دی نو هغه یو پیرهرانو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په لاس کې چې نو د تورات صحیفې د هغه سره څه پاڼې چې دی نو هغه وي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام مخ مبارک چې دی نو هغه د غصې نه سور شولو او بیا د الله پیغمبر چې نو هغه فرمایلو وی کچرته په دې وخت کې وسو حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل هم وی نو داغه د پاره هم بل لار نو سوا د دین چې تسلیم کړي نو دیو جن چې نو هغه په دې بازي خبرو کې احتیاط هم لګ پکاري اوس دغه انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام د سینې چې ګوره الیاذ بالله دا غوي تنقیس مخکې مونږ ویلو کې یو پیغمبر چې هم چا تنقیس وکړلو د یو پیغمبر هم چا پرړه کې قدر داغه ته چې نو هغه پرړه کې معمولی خبر راځتا دا چې نو د ایمان د سلب کې دوه چې نو هغه سره باعث دی آسماني چې څومره کتابونه دي د یو کتاب نه چې نو هغه یو سړی انکار وکړو څومره صحیفې دي په هغه کې یوې صحیفې ته چې نو پرړه کې لاغه هم معمولی سره وستل دا سړی چې نو هغه د ایمان نه خلاصيږي په دې سره البته کم چې وس تحریف شوه دي دغه مونږ نه منو ځکه دا چې نه دا غوي د سینه تورات او حق او سچ کتاب په خپل وخت کې اوس چې کم تحریف شوه تورات دی دا غوي نو مونږ د دې تحریف نه مانو د سینه چې تورات نه مانو نو تورات چې نو هغه باندې زمونږ ایمان دی دا زمونږ د ایمان جز دی خو مونږ صرف دومره قدر هغه مانو چې په ایمان زمونږ ایمان اجمالی دی ایمان اجمالی مقصد دا چې داغه د الله حق او سچ کتاب ولو بهشکه چې نه هغه آسمانی کتاب وس ایمان تفصیلی نو هغه په موږ باندې نه د حضور علیه الصلوۃ والسلام دین اسلام او د قران چې کوم تعلیمات دي د دې پیروي په موږ باندې چې نه هغه فرض عین ده نو ځکه چې نو الله رب العزت به ورته مونږ خدا ټول منو مونږ موسی ابراهیم علیه السلام منو ابراهیم علیه السلام لږ الله کوم صحیفه ور کړی هغه منو اسماعیل علیه السلام منو دا غل چې الله کوم شریعت باندې چلے دو هغه منو اسحاق علیه السلام منو دا غ سره چې کوم شریعت هغه منو یعقوب علیه السلام منو هغه سره چې کوم شریعت هغه منو والاسبات او دا غوی په اولاد کې چې کم نبوت او صحیفه او کتابونه چلیدل هغه هم ټول منو اسبات دا د سبت چې نو هغه زمونه او سبت ویل کېږي ولد الولد وهو الحافظ تفسیر خازن کې معنی کړی نه هغه چې نو الولد ولد الولد هغه چې د زویت اولاد چې نو هغه په در پیچ روان هغه ته ویل کېږي وهو الحافظ او هغه وسیط یعنی پلان دي چې څومره سلسله ده او مخکې موږ ویلو چې نو هغه ویلي اسبات دا د سبت جمع ده او سبت ویل کېږي هغه ونی ته هغه ډټ ته چې دا هغه ډټ چې نو هغه یوي او خاخونه چې نو هغه ګڼي نو د حضرت یعقوب علیه السلام دا چې نو هغه سولو 12 زامن ولو او بیا د هغه 12 زامنو نه چې نو هغه سره 12 قبیله چې نو هغه جوړ شولې نو کله چې مصر ته راتلل نو په هغه وخت کې 12 کسانو بیا چې کله چې نو هغه د موسی علیه السلام دوران او بحر قلزم باندې اختیدل نو بیا په زرګاو لکاو کسان ولو نو ځکه الله وی ول اسبات دا وی اولاد در اولاد چې څومره هم چې نو انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام راغلي هغه الله پاک څومره آسماني کتابونه ور کړی د غټولو باندې زمونږ ایمان دی و ما اوتی موسی و عیسی او کم چې موسی علیه السلام عیسی علیه السلام نور کړی د دې چې نو جلیل القدر انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام کول نو ځکه د دې الله پاک هم تشخیص کو خصوصي ذکر کړل یعنی تاسو خو موسی علیہ السلام يهوديانو منی خو عیسی علیہ السلام چې نو هغه نه منی او عیسایان چې نو هغه خو څنګه عیسی علیہ السلام انجیل منی خو آلت چې نو هغه موسی علیہ السلام تورات چې نو هغه نه منی نو د دې تذکرې ځکه الله وي نو مون خو دا ټول منو موسی علیہ السلام هم منو د موسی علیہ السلام کتاب هم منو تورات عیسی علیہ السلام هم د الله پیغمبر منو داغه کتاب چې نو هغه منو وما اوتی النبیون من ربهم او څومره چې هم انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام دا غوی ته کوم صحیفه کتابونه ورکړی شي نو دا ټول چې نو هغه مونږ منو لا نفرق بین احد منهم مونږ چې نو هغه فرق نه کوو په منځ د هیڅ چا کې هم یعنی څومره چې انبیاء راغلي دغه ټول ته مونږ آمنا وسلمنا مونږ وایي دا د الله پاک حق او سچ پیغمبران ول البته هغه ځان له خبره ده چې د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام په خپل منځ کې چې نو هغه مراتب ول د انبیاء علیهم الصلوۃ والسلام په خپل منځ کې چې نو هغه درجات فضیلتونه چې نو هغه ولو لکه تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله په خپل چې نو هغه خپل کلام کې درېم سپاره په شروع کې چې نو هغه تذکرہ کړی دا خو مونږ چې نو هغه شانت نشوي
مونږ چې نو هغه الله دې موږ ته څنګه ویلي الله پیغمبر چې موږ ته څنګه ویلي دي د هغه شانتي فضیلت او تخصیص چې دی نو هغه موږ قایلو. خدا تاسو چې کم د خپل طرف د یو پیغمبر تنقیس او د بل فضیلت بیانوي نو دغه شان تفریق چې دی نو هغه موږ نه کوو. ونحن له مسلمون امونږ د هغه الله چې نو فرماندار یو. الله چې کم حکم موږ ته کېږي موږ هغه منو. نو دا د صحابه چې نو کمال ایمان و. صحابه رضوان الله تعالی اجمعین دا الله جل جلاله چې نو هغه د خپل د پیغمبر د پاره د خپل د پیغمبر د معیت د پاره الله پاک چناو کړی ول. او د عمر امتونو کې چې څومره راتلل نو د ټولو کې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا چناو شیو. ځکه دا غوي معیار چې نو ایمان هم معیار دی هغوی په هر لحاظ سره معیار دی. الله وی فإن آمنوا بمثل آمنتم به فقد اهتدوا که چرته دی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به داسې ایمان لکه څنګه چې تاسو راوړی دی فقد اهتدوا نو دی به په هدایت شي. او که چېرته داسې ایمان چې دی نو هغې را نه وړو کم چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دی نو دوی په هدایت باندې چرته چې دی نو هغه هم نشي راتلی. نو معلومه دا شوله چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا معیار حق دی دا معیار ایمان دی. که یو سړی وایي چې زه کامیاب شولی نو په ده باندې لازم دا دی چې دی چې نو د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین مکمل اتباع وکړي. علامه ابن اسیر رحمت الله علیه هغه فرمای وی اهل سنت والجماعت دا ویل کېږي هم دیتا چې اهل سنت معنی ده چې سړی د حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه تابعداري والجماعت معنی چې نو هغه ده چې سړی چې نو هغه د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د جماعت چې نو هغه تابعدار وي. دا وی اجماع دا چې نو هغه قابل حجت ده. مرقات کې چې نو هغه مولا علی قاری رحمه الله چې نو شارح مشکات مرقات کې چې نو هغه هم د ذکر کړي چې د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین اتباع ده لازم ده ځکه هغه معیار حق دی. الله رب العزت چې نو هغه په خپل وی فإن آمنوا بمثل آمنتم فقد اهتدوا که تاسو د دې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین په شانتي ایمان راوړو نو تاسو په هدایت شئ. صحابه پسې خبرې کول صحابه باندې لان تان کول نو بعضې وخت کې چې نو هغه داسې کېږي باعث کفر جوړېږي او بعضې وخت کې چې نو هغه دا ګناه کبیره ده. اوس د یو صحابي فضیلتو د یو صحابي چې نو صحابي کېدل دا د احادیث متواتره نه ثابت وي دا چې نو د قرآن نه ثابت وي او یو سړی د هغه چې نو انکار وکړي نو دا سړی کافر شو. د یو صحابي فضیلت دا چې نو هغه د خبرې حدیث واحد خبرې واحد چې ورته ویلی کېږي هغې دغه کې چې نو هغه د اعلان تان کوي یا ورته بدې ردې وایي نو دا سړی چې نو فاسق او فاجر شولو. ځکه الله رب العزت د صحابو چې نو هغه معیار ایمان کېدل چې نو هغې ښودلی دي او د بل نور خلکو د هدایت دپاره د ذریعه جوړه کړله او د هغوی ایمان یې ورته ښودلی داسې ایمان نه وړی هله به کامیابېږئ. او حدیث مبارکه کې هم راځي الله پیغمبر فرمایي مفهوم د هغې چې نو هغه دا دی چې تقریبا بخاري کې ابو داود کې د ټولو احادیثو چې حیثیتو کتابونو اکثر چې نو هغه راغستی هغې مفهوم چې دی نو خلاصه دا ده نبي علیه الصلاة والسلام مخکینی امتونو کې چې نو هغه یهودو کې 70 فرقې وي په عیسایانو کې چې نو 71 شوي 72 شي او زما په امت کې بچنه نو هغه 73 فرقې جوړېږي. په دغه 73 فرقو کې به بیا یو فرقه چې نو هغه به فرقې ناجیه دغه یو فرقه چې نو هغه به نجات مندون کې اوس دا بچنه نو سو کې نو د الله پیغمبر وي ما انا علیه و اصحابي ما انا علیه و اصحابي دا به هغه فرقې چې کم زما په سنت طریقو باندې زما په ترتیب رواني او زما د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین دا غوی په نقش قدم باندې چې نو رواني نو دغه فرقه چې نو دا فرقې ناجیه ده دا نور ټول چې نو فرقې ضلاله دي. او بیا د الله پیغمبر بل ځای کې بل موقع باندې فرمایل علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین المهدیین تاسو باندې چې نو زما د سنتو پیروي ده او زما د خلفاء الراشدین چې نو اتباع په تاسو لازم ده. الله پیغمبر په خپل صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین باره کې فرمای اصحاب النجوم بأیه مقتدیتم اهتدیتم زما صحابه
دا د ستورو چې نو هغه مانند دي. تاسو چې د کم صحابي هم پیروي وکړه تاسو به هدایت ته چې نو هغه ورسئ. بل ځای الله پیغمبر فرمای که تاسو یو سړی وای نه چې هغه زما په صحابه پسې چې نو بدې ردي وای نو تاسو ورته په خوله کې چې نو هغه خاورې واچوئ. تاسو ورته چې ته خو ډېر بدترین سړی چې تو په صحابه پسې چې نو هغه خبرې کوي. صحابه مناقب وګوره دنیا صحیح سته چې نو هغه ډک دي. احادیثو کتابونه چې نو هغه ډک دي د هغه د صحابه د یو صحابي فضیلت ته چې سړی وګوري بنده حیران پاشي. صحابه الله رب العزت ډېر لوی مقام ورکړی دی. دا چې نوشي خلک ول اس یو قصه د مناسبت بل ډېر خو سره خوري خو د صحابه چې نو هغه ولې دومره لوی الله پاک ولا دومره لوی اعزاز ولې ورکړو. حضور علیه الصلاۃ والسلام دا چې هغه یو فقهي مسله ده په هغې کې حدیث کې راغلی د په هغې د خاص صرف د دغې پورې ټیم چې صحابه مقام ورته ولې میلاو شي نو دا وجه. حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه دا یو صحابي دی. حضور علیه الصلاۃ والسلام چې نو هغه یو پیره د یو کس په لار کې روان باندې چې سره د هغې باندې چې نه د هغه په باندې کې هلته چې نو هغه نه اسوه اوښی واغستو. اوس چې کله دغه اوښ چې نو هغې دې واخیستلو نو دی را روانو نبي علیه الصلاۃ والسلام د سره چې نو بیه توی شوله. نو چې کله بیه توی شوله نو د بیه توی کېدو نه وروستو اوس چې کله را روان دي په لاره راځي نو نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغې باندې چې نه تیز را روان شولو مخکې چې زه مخکې لاړ شم چې د پیسې چې دی نو هلتې کور نه والا پیسې را واخلم دته د پیسې چې دی نو حواله کړم او خپله سورلي چې دی نو دا دې واخلم. اوس د دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تیز راتلو دی رو سلو و د هغه نه په منځ کې رو چې دی نو فاصله جوړېدله. د دوران کې فاصله چې دی نو هغه ښه پوره ډېره شوله. نو چې کله فاصله کافي شوله په منځ کې یو بل کس چې دی نو هغه رالو هغه ورسره بیه شروع کړه. دا خو دې را خرڅې نه ما باندې خو چې دی نو مال یې خوراکې نه په دور نو د هغه ته به ورته چېرته پیسې ډېرې لګوي. نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام ته چې دی نو شان اواز وي د الله رسوله تاسو چې دی نو هغه دا اوښ آلی که نه. نبی علیه الصلاۃ والسلام الله بنده ما ستا سره بیه وشوله زه خو ستا نه مخکې د دې دپاره ځم چې زه تاله چې نو پیسې ستا درکړم ستا د پیسو د راغېستو دپاره مخکې روان یم زما ستا بیه ته یې نه شو. دغه باندې چې ورته وایي ستا سره په دې باندې څه ګواه شته زما ستا کله بیه شوي ما د ګواه وښیه. نبی علیه الصلاۃ والسلام شاته صحابي روانه حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه خزیمه رضی الله تعالی عنه او زه په دې ګواه یم. خزیمه رضی الله تعالی عنه هغه ورته او زه په دې خبره ګواه یم چې ستا سره د الله د پیغمبر چې نو هغه بیه وشوله بیه چې نو هغې شوې ده. سړی هم حیران شو. حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته هم دا شو وی خزیمه ته کوم ځای کې ما د خو چې نو بیه کړله په هغه ځای کې خو بل څوک نه ولو دا تا چې دی نو هغه څنګه چې زه په دې ګواه یم. حضرت خزیمه رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل د الله رسوله ما د دې نه په غټو غټو خبرو کې ستا تصدیق کړی دی. ما چې نو هغه دومره چې نو کفر شرک د ستاسو په لاس توبه وباسلې تاسو چې د یو خدای عبادت کوئ نو ما سره کلمه ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې تاسو حق او سچ یې ما ستا په هغې کې تصدیق کړی. تاسو یې چې نو هغه ورځ د قیامت ده ما دل د هغې هم تصدیق کړی چې هغه ډېره لرې خبره ده. تاسو یې چې د قبر چې نو عذاب او د قبر چې نو هغه سزا او د ثواب د حق او سچ دی ما ستا په هغې کې هم تصدیق کړی. تاسو د جنت او د دوزخ تذکره کوئ نو ما د هغې هم تاسو تصدیق کړی. نو چې د دومره غټو خبرو ما تاسو تصدیق کړی دی نو دا خو معمولی خبر ده دی کې به څنګه ستاسو خبره الیاذ بالله دروغ خېږي. نو دا د صحابو کمال ایمانو. نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته زه خزیمه ستا د یو کس ګواهي چې دی نو هغه به دا د دوو کسانو قایم مقامي. شریعت کې چې نو هغه خو ګواهي دوه کسان چې دي واستشهدوا شهیدین من رجالکم تاسو چې نو دوه ګواهان به خو خزیمه رضی الله تعالی عنه ته د الله پیغمبر دا اعزاز ورکو ستا د یو کس ګواهي چې نو هغه به د دوه کسانو ګواهي په برابر کې به قبلولی شي. نو بهرحال نو داسې ډېر شي چې نو هغه فضایل نو ځکه الله ورته ووایي که دوی ایمان راوړو بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم فی شقاق. که دوی اعراض وکړي مخ واړئ ستاسو هېڅ هم نشي کولی دوی به پخپله په مخالفت او بدبختۍ کې فسیکفیکهم الله الله رب العزت چې دی نو هغه به کافي شي تا دپاره الله پاک هم د هغوی نه یعنې دغه کافر تا ته هېڅ نقصان چې دی نو هغه نشي در رسولی. الله به ستا دپاره چې دی نو هغه کافي شي مخکې به راشي لکه څنګه چې دی نو الله وایي ویعصمک الله الله به چې دی نو هغه تا څه کوي د دوی نه محفوظ او مانون کړي. وهو السمیع العلیم وهو السمیع لاقوالهم العلیم باحوالهم. الله رب العزت دوی چې څه وایي په هغې باندې چې دی نو هغه اوري دوی چې کوم کارونه کوي هغه الله پاک نه. صبغت الله
ومن احسن من الله صبغه ونحن له عابدون. د متعلق ته نو هغه شان نزول کې لیکلي دي وې د يهود نصارو چې نو هغه د تور او طریقه کله چې دا غوي کنه ماشوم پیدا شو نو دوی به دغه ماشوم په اومه ورځ باندې لکه مونږ ولا حقیقه کو ختنه سنت ولا کو د سينور چې نو هغه متعلق کم چې نو شریعت مونږ ته حکمونه کړي هغه کو نو دی بچ دی نو هغه دا کولو دی به دغه ماشوم چې نو هغه د یو رنگ وبه زیړی وبه چې نو هغه به دا جمع کړلې هغه رنگ وبه به کړلې بیا به پاغي کې دغه ماشوم ل چې نو غوپه ور کړله او بیا به وی چې نو هغه الان صار نصرانيا حقا وست نو هغه د عیسائی شولو وست نو هغه چې نو عیسائی دی نو دوی بچ نو هغه د طریقه کوله او بیا به ځان ته چې نو پاغي باندې اجازه نو وچ زمونږ نو الله وی صبغه الله د الله رنگ چې نو هغه د ټولو نه بهترین رنگ دی یعنی د الله جل جلاله د توحید رنگ الله رب العزت چې چاته دین اسلام نصیب کی د اسلام د رنگ په شانتي دنیا کې یو رنگ هم نشته نو صبغت الله معنی چې نو هغه سره دین الله او دویم چې نو بعضی معنی کړي فطرت الله نو د الله رب العزت دین د الله رب العزت وحدانیت د دې پشانت چې نو هغه په دې باندې بل رنگ چې نو هغه نه چړاويږي ومن احسن من الله صبغه او څوک چې نو هغه د الله نه خدای پرنګ ورکول کی یعنی الله چې چاته ایمان نصیب کو د ایمان په دولت باندې چې نو د کم رنگ ورکو د کی کم حسن او نور الله پیدا کی د چې نو هغه اچا کی هم نشي کېده ونحن له عابدون امنګ د هغه الله چې نو عبادت کوونکو الله دې موږ ته د عبادت نصیب کړي قولوا وای تاسو آمنا بالله ایمان راوړې مونږ په الله باندې وما او په هغه څه انزل الینا چې نازل شوی دی مونږ ته وما او په هغه باندې انزل چې نازل شوی الی ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام و اسحاق او اسحاق علیه السلام و یعقوب او یعقوب علیه السلام تول اسباط او داغوی اولاد ده وما اوتیا او په هغه څه باندې چې ورکړی شوی ولو موسی علیہ السلام ته عیسی او عیسی علیہ السلام ته وما او پاغه باندې هم زمونږ ایمان دی چې ورکړی شي ول هغه النبیون پیغمبرانو ته من ربهم دا غوی د رب د طرف نه لا نفرق مونږ فرق نه کو مونږ تفریق نه راولو بین احد پمیز د هیڅ یو کس کې منهم دا غوینه ونحن او مونږ له د هغه الله د پاره مسلمون فرماندار یو فإن آمنوا پس کچری ایمان راوړو هغه بمثل ما آمنتم څنګه چې تاسو ایمان راوړی دی فقد اهتدوا به نو دا غوی په هدایت شي فقد اهتدوا نو هغوی به بیا لار عمومي و ان تولوا او کچری مخې واړو فانما هم نو بشک هغوی فی شقاق په مخالفت کې دي فی شقاق په بدبختی کې دي فسيكفيكهم الله بس کافی دی تا د پاره الله هم دا غوینا وهو السميع العليم او هغه الله پاک اوریدونکي العليم په دې صبغه الله د الله رنگ ومن احسن او سوق غرد من الله د الله نصبغه پرنګ ورکولو کې ونحن او مونږ له د الله عابدون عبادت کوونکو